موږ به برپور نوخار مونږه کندر کیمپ کیو او دې ټایم کې د متاثره علاقو نه اوبه مکمل تیزی سره روانې دي او امید دا دی چې ماسخوتنه پورې به د علاقې خالي وي چې کومو علاقو کې اوبه راغلي وي. په مختلفو کیمپونو ګرځېدو مختلفو کیمپونو کې د نیمې نه زیات داسې خلق پراته دي چې هغه متاثره نه دي. وارننګ باندې لا راغلي او لا هسې راغلي دي. ګڼ تعداد کې داسې خلق چې هغه متاثره شوي دي او هغه بېوسه دي، هغوی له شرم ورځي، هغوی داسې مخې ته هم نشي راتلی. نو د دې غاصبو خلقو د لاسه هغه مستحق سړی هغه ذلیل او رسوا کېږي. مونږ د دې شیشه باندې یو خبره کوو. مونږ ګرځو په مختلفو کیمپونو، د مختلفو کیمپونو بارم زمونږ خلق ولاړ دي او کیمرې ولاړ دي. کم خلق چې متاثره نه وي او هغوی کورونو ته نقصان نه رسېدلی، یوه خبره خدا ده چې ایجنسۍ د انتظامیې کسان او د میډیا خلق دی به باقاعده د مختلفو علاقو تفصیلات هغه ادارو له ورکوي، انتظامیې له به ورکوي. کم سړي چې دلته کې غیر ضروري کډه اچولي د هغه په اولاده د کیمپ بار ونیوی شو او د هغه په کور کې اوبه ني، باقاعده هغه خلاف به اف آی آر درج کېږي. نو عزت مو په خپل لاس کې دی چې نن نه پس لږ غوندې شرم او حیا وکئ چې دا کم دلته غریبان ستا د بار چې کم قسمه خلک په چینه جپټي باندې د خلکو نه اوبه راکاږي، وریجې راکاږي. د خدای بندګانو دلته کې مظلوم خلق ناست دي او هغه مظلومو ته اوبه نه رارسي. نو که دا سلسله جاري وي نو بیا به هغوی کور څنګه جوړېږي، د هغوی کور به آبادېږي څنګه؟ دغه څه خبرې دي، دغه مو کولې ته سره. زه په خپله د پور نوخار یم، محله ملک آباد. زما کور ته شکر دی.